أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قرآن او سنت اکثر دا ذکر کی چې مال او اولاد دا فتنه ده، نو دا غي وضاحت دې دلته کې مال او اولاد کله چې تا د الله د ذکر نه واړې نو فتنه شوله، او کته مال هم د الله په ذکر کې لګای، اولاد هم د الله په ذکر کې استعمالای او تربیت دی ولا کړی دی، نو هغه تقربکم عند الله زلفا، بیا الله ته پاغي سره نزدېکت حاصلي. مال او اولاد یو غټ غټ نعمتونه دي چې الله رب العالمین چاله ورکی، او د صدقه جاریه او غټ سبب دی. مال سره یا صدقه جاریه جوړیږي یا اولاد سره جوړیږي، هغه دعاګانې غواړي، نیک اعمال کوي. نو د آیت کې شروع شوی دا په خطاب سره مؤمنانو ته، مؤمنانو یا کسانو چې ایمان راوړی دی. دا په قرآن کې تقریبا یو کم نوی یعنی 89 ځله دا خطاب راغلی، اے مؤمنانو، اے ایمان والو. نو دغه ځای کې صحابه کرام وی چې پوره توجه وکړه، ځکه چې چاته आवाज وشي او د چانوم واغستل شي، نو عقلمن انسان چې هغه متوجي شي یره ماته سو غواز کوي زمانوم چا واغست. نو کم کس چې ځان ته مؤمن وای نو هغه خامخا متوجي شي چې یره دی الله رب العالمین ماته خطاب کوي، نو یا ورپسې د یو کار د کولو حکم کوي چې داو کنو هغه کولو کې به فائدې، او یا به د یو کار نه منع کوي نو هغه نه منع کېدو کې به فائدې. نو دې ده کې د یو کار نه منع ذکر کوي. او دا ایمان چې ده دا یو استاد حیثیت لري، لکه يهود ووي چې کله يهود ته ویل شول چې قرآن او باندې او د پیغمبر باندې ایمان راړي، هغه به مونږ سره چې سدي مونږ باغ ایمان راوړل. نو رب العالمین ورته داغي جرمونه خودل چې تاسو دا څنګه ایمان دی چې کله د سخی عبادت کوئ، تاسو دا څنګه ایمان دی چې پیغمبران وجنئ، او غټوري خبرې وته تاسو دا څنګه ایمان دی چې تاسو ته ویل شول چې تورات باندې عمل وکړئ، نو تاسو وی چې مونږه عمل نکو، واورېده خو لیکن عمل نکو. بیا چې غر در باندې اوچت شو نو دغه وخت کې تاسو چې عمل کوو چې غردن لري شنو بیا نافرمانی شروع کړله. نو قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. ډیر بد دی هغه شی چې هغه باندې تاسو ایمان حکم کوي، دا څنګه ایمان دی په تاسو کې؟ یعنی مؤمنان نه ځکه چې ایمان چا کی نو هغه ایمان انسان ته د خو خبرو حکم کوي، خصي زونه وتخی، خ عقیده، خ عملونه، خ معاملات او خ اخلاق دا ورته خي. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله. دا سورۃ التکاثر پورا پدې مسله باندې غافل کیږي ما. خو په هغه ځای کې یو غټ سبب ذکر کړ دی، اکثر خلک په سوجه غافل کیږي د سنه د الله نه، د رسول نه، د آخرت نه، جنت نه، حساب کتاب نه، د قران نه، د علم نه، پس وجه غافل کی. ډیر وجه دی، یو غټه وجه پاغي سورۃ التکاثر کې ذکر کړ دا غدا دا چې یو سړی بل سره سیالای ته ولګي. ګوره دې مسله باندې ځان پوهږي، قران او سنت کې چرته دا نه دی راغلی چې تاسو را دور پیسې را لینو بس هغه نه بعد نورې مګټه. یو حد نه دی ذکر، سمروم چې ګټل شي نو ګټه، سمروم چې ګټل شي خو حلال مال. هغه کې دا نه دی چې بس دور شینو بیا نور نه. بعض صحابه به زر خان د الله په لار کې هغه صدقه کړل، نو زر خان د نن سبا حساب لګو دا څومره ډیر مال جوړي، نو ډیر غټ مال هغه ته ګټل شي، ولیکن هغه مال به د سیالۍ د وجې نه ګټي، او دا سیالي چې ده دا انسان خراب کی.
ولی چې دغه څه ته حلال مال ګټي چې را حلال مال ګټل غواړي چې اولاد می هغه چاته محتاج نه زه چاته محتاج نشم د دین ډیر کارونه کوم حجونه عمره صدقې خیراتونه کوم د خلکو مدد کوم نو دا یو ډیر ښه سوچ دی خو که لیکن ته په مال پسې په دی وجو لګی دی چیرې زما تر زوی چې دنو کور جوړ کو اوس وزوم جوړو هغه گاړې واغسته اوس وزوم گاړې هغه اخلم هغه دومره کالی جوړ کړل مونږ به مزدور جوړو نو هغه سیالي کې بیا سي کله کله تو به هغه سي پیسې نشي ګټلې نو چې نشي ګټلې نو بیا سوچونو او فکرونو کې پروزي هغه کس سره حسد کې پروزي او دغه رنګي غلط او تلاش واچي زیرا پالاله کې راته نه ملاويږي دنه خو مخکې کېدل دي کنه دنه مخکې کېدل غواړي نو راشه حرام او سره چې هغه سره برابر شم یا داغه نه مخکې شم نو څومره خطرناک شی دی نو الله پاک پوهیږي الله رب العالمین فرمایلی بار بار والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ نو هغه مرض رانی ولې دی چې دې د وجنا تاسو چې دغه غافل کی سیالی مکوي تر دې چې علما ویلي دي چې کته یو کتاب لیکي لکه تا 15 کتابونه لیکلي دي نو شپږم لیکا و ملیکا څومره ډېر کتابونه لیکي ثواب دی لیکا خو که پته په دیو جبان دي شپږم کتاب لیکي چې توه چیرې پلاني 15 لیکي او زه شپږم او د ثواب هغه نیت نه صرف دا چې داغه نه سیوا شه د ثواب نیت نه ده داغه نه سیوا شه نو سیالي دی وکړه ودونه دي دوه کای درې کای سلور خو ته په دی وجه کې هغه پلاني دوه کړو زوبم تو هغه درې کړو زوبم درې نو دا ټوسه سیاله دی او دا انسان غافل کوي د دین نه د سوره اقرا کې سوره علق اقرا هغه کې د انسان د سرکشه وجه ذکر شوی دا کلا ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى ان الى ربك الرجع قران ډیر عجیب کتاب دی درې مختصر آیتونه او پاغي درې آیتونو کې بیماریم ذکر کړه د انسان ا بیماری سره سرکشي کوي بیماری سره سرکشي کوي نو مور پلار حق خیال ساتي نه د مشرانو نه نور څه د الله او د الله رسول هم سرکشي کیږي نو دا وجه سره دا بیماری وته په سوجه لګیدل الرآه استغنا ځان بے پروا وګڼه چې بس ما دومره وګټلې ما ته اوس د چا ضرورت نشته نه مې رور پکار دی نه مې تر پکار دی نه ماما پکار دی وې څوک نه دی پکار نه مې دوستان پکار دی ماړو چاته ضرورت یې نشته هغه ضرورت نشته مطلب څه یې زوړو چا سرغم خادي نه کوم زوړو د چا پروايي نه زماړو سکاري نشته نو سرکشي شروع کی نو علاج ول ذکر کو ان الى ربک المنتهى الکه ته خو سرکشي کوي او توای چې زه پوره شوم پوره خو یو الله دی نو الله طرف ته وستا واپسی کیږي مرګ به در باندې راځي او الله ته مخامخ کیږي ان الى ربک الرجع ستا رب طرف ته غ واپسی ده الرجع رجعت ته واپسی مونږ اکثر سو کو فات را وفات شي ان لله و انا الیه راجعون الله طرف ته غ واپسی ده دغه مسله هغه بل صورت کې مو ذکر شوی دا په سوره العادیات کې ګور هغه 3 آیت دي او سوچ وتوکا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید انسان چې دی هغه کنود دی کنود پښتو کې معنی کو ناشکر خدا دی اصل مطلب معنی د عرب څه جوړیږي غدا دا یذکر المصائب وینسی النعم هغه سړی کنود دی چې هغه بس صرف مصیبتونه ذکر کوي او نعمتونه هیر کی هغه پرګي یعنی ما سره کې ناست یاره بس حالات ډیر خراب دي روزګار ډیر خراب دي صحت خراب تعلقات خراب دي دا خراب دي ټول صرف ټوټل مصیبتونه هغه به شماري چې په ما باندې دا مصیبتونه او کوم نعمتونه چې په الله کړی دي نو هغه ذکر نه کوي حالانکه که موږ تاسو سوچو کو نو زمون ټولو مصیبتونه د ټولو د شمار مصیبتونه وي چې زوس کینم خپل مصیبتونه شمارل شروع کوم چې نن سبا په ما کم تکلیفونه دي هغه به د شماري خو که نعمتونه شروع کوم شمارل هغه د سره شمارل هم نشم هغه به شمار شي هغه مونږ هیر کړی وي
او یو څو مصیبتونه چې هغه مصیبتونه هم اصل کې نعمت دی وره خیال دې ولی په دې مصیبت سره ستا ګناونه نه لري کی نو دا نعمت نشه مصیبت سره ته الله تر نږدې کیږي الله کې الله یاد ہے لکه دا دی علماء یو مسله لیکلی وې دا د الله غټ احسان دی چې د انسانانو د ژوند مرحله په بوډاوالي ختمه کړي دا یعنی کدا د ژوند اخیری سټیج ځواني وي نو اکثر خلک به نافرمانه کی دنیا نتلل ولی ځوانه کې انسان ډېر طاقت کی کنه نو بس ځان ته سوي نو الله پاک د اخیری سټیج د بوډاوالي خزه کې بوډاوالي کې اکثر خلک سم شي اکثر خلک چې هغه نیکو اعمالو ته ولګي او د آخرت فکر پیدا شي عقل برابر شي سوچ برابر شي چیرې څنګه ژوند می تیر کو نو دې کوم د الله پاک سوره غټ احسان نو مصیبتونه دا هم په حقیقت کې نعمت ده خو په دې باندې کم خلک پويږي ځکه قیامت کې چې کله الله دې مصیبتونو والا ته اجرونه ورکړي نو بیا به خلک وي کاش چې موږ دنیا کې اړو څه خوشحالي لیدلې نه وي او تش مصیبتونه وي دا نن سوره انعامونه الله ورکړي په دې مصیبتونو باندې نو موږ ته باغه نعمتونه هغه ملاو شوی بهرحال دا صفت ډېر خراب شه ده دا سي ځان جوړول نه دی پکار چې بس مصیبتونه او پریشانای انسان ذکر کوي او نعمتونه نه ذکر دا یو وجود څومره لوی نعمت رز شپه سهار او ماخام شي او شپه په خیر تیر شي ورځ په خیر تیر شي دینه غټ نعمت څه ده را شوګره خلکو دشمنای دی او په جیلونو کې پراته دی او په عدالتونو ګرځي او څوک هسپتالونو کې او څوک صحیح حساب دي څوک صحیح حساب او خیر خیریت سره چې دا وخت دی دا غټ نعمت نو دا ولی دې په دې باندې خپل هغه گواده دا حالت گواده په دې باندې و انه لحب الخير لشدید مال سره ډیره زیاته مینه ده بس مال پسې لګیدل دي نو چې کله غمال ټارګټي پوره کیږي نه نو د دنیا ټوله خوشحالي ست ویلې ده صرف پیسو ته ویلې ده نو چې هغه پیسې وسره نډي کم چې د په خیال کې اصلي ډيري او د چې کوم خیال کړي چې ما سره دوره 1 کروڑ او 2 کروڑ او دوره نو هغه ته چې رسیدلی نه نو دې خفای ګور عجیب کار دی خلکو خوشحالیم تړلې ده خوشحالي تړلې ده اله به خوشحالي کوم چې زوی می بار ورشي اله به خوشحالي کوم چې زما کاروبار ولګي اله به خوشحالي کوم چې ما سره 2 کروڑ روپۍ راشي اله به خوشحالي کوم چې زه یو کور بنگلا هغه جوړ کم نو نن چې ول الله کې خوشاله ور کړی دي هغه باندې ځان نه خوشاله کوي ولی د ځانو تړ او پته نه هغه به ته ملاویږي او کنه ملاوي رستو سو خبري الله رب العالمین خبري بس نو الله رب العالمین د دې علاج هم ذکر کو افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبير ته پويږي نه هغه وخت چې قبرونو به خلک راپور تکړي شي نو بیماری الله ذکر کی وجلهم ذکر کی او علاج هم ذکر کی او علاج پس کې ده هغه د آخرت یاد کړي ذکر نبی علی السلام فرمای اکثر ذکر هذه اللذات الموت دا کم مزي چې چوری کوي داسې او شی ده مرګ هغه ډیر یاد ساتي مرګ چې د یاد ساتو نو تو با سرکشینه کې تو به خرابېږي نه دا سورۃ ملک کې راغلي دي الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله مرګ پیدا کړی دی او ژوند دی پیدا کړی دې لپاره چې تاسو باندې ازمیخو کې چې څوک به خسته عمل کوي نو ګوره مخ کې ژوند دی کنه بیا مرګ دی الته کې الله رب العالمین څه ذکر کړل خلق الموت والحیات مرګ پیدا کړی دی او ژوند دی پیدا کړی نو مرګ الله مخ کې ذکر کړ دې لپاره چې ژوند داسې تیروي چې مرګ یاد ساتي نو کله چې مرګ دی یاد ساتو نو ژوند به خوي خسته عملونه وکړي او کوم ځای کې چې مرګ یې کو نو بس بد عمله به هغه شروع شي نو رب العالمین فرمایي اے مؤمنانو تاسو مال او تاسو اولاد دی غافل نه کی تاسو مشغول دي نه کی عن ذکر الله د الله د یادولنا د الله یاد سره قران دی ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران نو غافل نه کی مال او اولاد په چکر کې دومره لګیدلې قران نه په ناظر وای نه په ترجمه وای نه تفسیر وای نه په کې غور او فکر کوي نه تلاوت کوي
او نه په عمل کوي چې د کړي نه عمل به کوم ځای نه کوي نو غافل نشي د قران نه بل د الله یاد چې هغه څه ده اقیم الصلاة لذکری موس قائم کا زما د یاد د پاره مزن غافل نش دغه رنگ یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مومنان والله ډیر یاد وي هغه سي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الحمدلله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سار او ماخام اسکار مختلف دعاګانی د مختلف اوقاتو په وخت کې دا د الله ذکر دی نو د الله د یاد نه غافل کیږي د الله د دین نه غافل کیږي ما نو کتړې غافل شو ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون څوک چې غافل شو نو دا کسان دي تاوانیان دي دنیا کېم تاوان دی او آخرت کېم تاوان دی دنیا کې څنګه دنیا کې دا ټول منډه تړلې د زړه سکون د پاره دي او کوم سړی چې د الله د یاد نه غافل شو هغه ته سکون نشي ملایي ذکر الله پاک وی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په یاد باندې مؤمنانو زړونو ته اطمینان رسی او خبر شي چې د الله په یاد کې د زړونو اطمینان دی بل ځین لکه مثال په تور باندې دا موبایل دا دلته پروت دی هم دغه موبایل د ټول دنیا کې هیڅ چته نشي ملاوي دی که ملاوي دی شي هم دا موبایل پونه شو په خبره دا دلته پروت دی نو که ټول دنیا کې ورپسې خلک ګرځي را ګرځي ټیکنالوژي م استعمال هر څه استعمال کی د دې مزاینه علاوه بل چاته مندلی شي ځکه نشي مونږ بل چاته هغه نه دی پروت دلته پروت دی نو سکون او اطمینان پسې کړه خلک ټول دنیا ولټي کنه نشي ملاوي دی ځکه الله پاک کوئی سکون او اطمینان زما په ذکر کې بل چاته ملاوي دی نشي غلط خلک ګرځي غلط چکرې وي غلطي منډي هغه وي مخکې آیتونو کې دا مسله ده چې مرګ راتلو نه مخکې د الله په لار کې خرچ وکړي اسنه چې انسان بیا دا وي چې کله ول مرګ راشي ځنکدن په وخت کې وي رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اے زما رب ولې دې رستو نکړمانې دې نیټه تا لګ مهلت به دې راکړې وې مهلت څه لپاره بغواړي فاصدق واکم من الصالحین دې لپاره چې صدقې خیراتونو کم او شم د نیکانو خلقنا هغه وخت یو بیا وی چې نیک عملو او قران نور زینو کیم دا ډیر ذکر کړي کله چې ملائکه راونی وي نو دی بیا چغي وي رب ارجعون رب ارجعون اے زما ربا واپس می کی لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې نیک عملونه وکم خو بیا وخت تیری اخرت چې کله ستامخه تراله بس لاړه دنیا پات شو اوس کډيري چغي وای سکول نش نو الله رب العالمین په کی خلق ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها او چرې بالله رستونه کیو تن کله چې نیټه راشي نیټه دی پوره شوا نو نه بادشاہ مخکې رسو کې دی شي نه غریب مسکین او نه طاقتور نه وړو کې لوی نه نارینه زنانه مرګ یو نیټه مقرر ده او هغه نیټه یو الله د هر انسان مقرر کړی ده او یو د قیامت مقرر کړی ده نو قیامت نیټه چراله اغه نو مخکې رستو سو کې دی نشي او د هر انسان نیټه چې اگر اعلی نو دا غینم مخکې کې دی او رسو کې دی هغه نشي الله رب العالمین فرمایلی والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون یو تاسو الله پاک خاورې نه پیدا کړی نیټه د مقرر کړی او د قیامت نیټه هم الله مقرر کړی یو آیت کې دواړه نیټه الله ذکر کړی او نه قیامت چاته معلوم دی چې کله برازي او نه زما ست مرګ چاته معلوم دی چې کله برازي نو داغه بهتره طریقه دا ده چې انسان اوس نه تیاری کوي د آخرت د پاره نو الله رب العالمین فرمایي والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په عملونو چې تاسو کوي او دا څوک نه وي چې زه ثواب او سکوم نو غني الله خبر نه دی الله تعالی صفته ده بعض وخت انسان ویرا د ظالمان دومره ظلمونه کوي نو الله وتسوینا رب العالمین فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
دا ګمان په الله مکه وا چې ظالمان کوم کارونه کوي نو ګنې الله تی نه خبره الله ته پته ده خو سوي وته ولې نه فورا ولې الله مهلت ورکي انما یؤخرهم او کله کله دومره وګد مهلت ورکي تر قیامت او تسنوي یعنی تر مرګ او تسنوي او مرګ نه بعد بیا راونی وي او عذابونه به شروع شي او دا غرنګي قیامت کې عذابونه ولور کې او بیا جهنم ته ورځي الله رب العالمین دې موږ د جهنم د ورنو ساتي اقول قولي هذا استغفر الله